बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मंग د नهم क्लास केमिस्ट्री लास्ट नंबर चैप्टर स्टार्ट करें हूँ और द लास्ट नंबर चैप्टर नुमो केमिकल रिएक्टिविटी पागे की मंग 4-5 टॉपिकों कड़े हूँ नने बा मंग दा टॉपिक स्टडी को डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। د الکلاین ارث میټل او د الکلی میټل په منځ کې د آینایزیشن انرژي چې کوم ډیفرنس دی هغه ډیفرنس به موږ وایو چې آیا اولنی ګروپ کم میټلز دي او دویم ګروپ کم میټلز دي د دې دوه په میټلز کې کم فرق دی آینایزیشن انرژي کې فرق څه دی هغه ډیسکس اول خو موږ وایو چې آینایزیشن انرژي څه ته وایي نو آینایزیشن انرژي موږ سمپل ډینوټ کوو په آی ای باندې د دې آینایزیشن انرژي اول ډیفینیشن کوو چې آیا زموږ سره آینایزیشن انرژي سره دا غنه بعد به بیا موږ راځو د دې دوه په ګروپونو په منځ کې چې کوم ډیفرنس هغه به وایو آینایزیشن انرژي د آینایزیشن انرژي ډیفینیشن کوو The minimum energy required to remove valence electron from the outermost shell of a gaseous atom to form cation is called ionization energy or ionization potential. موږ به ionization energy یا ionization potential وته وایو دا به موږ څه ته وایو چې کله موږ minimum energy یو gaseous atom لور کو فار ایگزامپل زمون سره دا سوډیم دی دا په gaseous form کې دی او دې لمن دومره انرژي ورکو چې د دې اټم نه کدا اټم وی کدا اټم وی کدا اټم وی او خو فګیشیس فارم کې وی ګیشیس فارم موږ ځکه اخلو موږ دا وایو چې زمون سره سوي د الکترون ته په اسانه باندې ریموو شي نو چې کله ولا موږ انرژي ورکو او د دې انرژي یعنی د دې اټم نه موږ یو الکترون ریموو کوو کدا الکترون ریموو کوو فار ایگزامپل د دې نه موږ الکترون ریموو کوو د دې الکترونو د ریموو کولو د پاره چې څومره انرژي موږ استعمال کړه څومره انرژي موږ ورکړه نو هغه ته موږ څه وایو هغه ته موږ آینایزیشن انرژي په آینایزیشن کې بس چل کیږي یعنی په آینایزیشن انرژي کې بداس چل کیږي زمون سره به یو نیوټرل اټم وي یا به نیوټرل اټم یا به په آین فارم کې وي که فرض کا نیوټرل اټم موږ به یو الکترون ریموو کوو که آین فارم کې اټس مین د دې نه مخکې الکترون ریموو شوی دي بیا ته نور الکترون هم ریموو کولای شو خو که فرض کا موږ ته الکترون ریموو کوو نو د دې نه چې کله الکترون د یو سیز نه ریموو شي په هغه باندې پازیټیو چارج راځي یعنی پازیټیو چارج پې راځي چې پازیټیو چارج پې راځي نو څه چل کېږي چې پازیټیو چارج پې راځي نو څه چل به کېږي چې کله پازیټیو چارج راشي نو د پازیټیو چارج سپیشي ته من کیټاین وایو چې کله کیټاین جوړ شو اټس مین د دې نه الکترون ریموو شو نو چې کله الکترون ریموو شو او هغه اټم لا موږ څومره انرژي ورکړه هغه انرژي ته موږ آینایزیشن انرژي وایو او یا به آینایزیشن پوتنشل وایو آی ای آینایزیشن انرژي آی پی آینایزیشن پوتنشل دا زموږ سره سو د آینایزیشن انرژي ډیفینیشن بیا اوس موږ دوه ګروپونه دلته لیکلي دي چې الکلی میټل الکلاین ارث میټل الکلی فرست نمبر ګروپ ته وایي الکلاین ارث میټل دا سیکنډ نمبر ګروپ ته وایي د دې دوه د میټلز په منځ کې یعنی د آینایزیشن انرژي په منځ کې ډیفرنس وایو فرست اف آل زه اولنی نمبر ګروپ اخلم بیا مې دویم نمبر ګروپ دا د سایت ته لیکلی دی اولنی نمبر ګروپ کې زموږ سره ایکسپټ هایدروجن لیتیم سوډیم پوټاشیم روبیډیم سیزیم او فرانسیم دا زموږ سره فرست نمبر ګروپ دی د فرست نمبر ګروپ موږ آینایزیشن انرژي وایو چې آیا زموږ سره د فرست نمبر ګروپ آینایزیشن انرژي د سیکنډ ګروپ په شان دی دا کنه د سیکنډ آینایزیشن چې زموږ سره دا کم سیکنډ نمبر ګروپ دی د دې د آینایزیشن انرژي په شان دی او کنه څه ډیفرنس پکې شته او که ډیفرنس پکې وي د فرست نمبر ګروپ او د دې فرست نمبر ګروپ او د دې سیکنډ نمبر ګروپ د دې دوه په منځ کې چې کوم ډیفرنس دی دا له څه وجه نو هغه هم وایو فار ایگزامپل زه د ټاپ دا الیمنٹ راواخلم د ټاپ الیمنٹ ما راواغستو
د ټاپ الیمنت ما راوغستو د دې اټامیک نمبر څه دی د دې اټامیک نمبر 3 یعنی د دې اټامیک نمبر 3 دی او دا په څوم نمبر باندې دا زموږ سره د هایدروجن نه بعد راځي یعنی په سیکنډ نمبر دی په فرست نمبر ګروپ کې سیکنډ نمبر الیمنت نو چې سیکنډ نمبر الیمنت دی د دې خبرې مقصد دا نه پیریډ زموږ سره سره دویم نمبر پیریډ دی چې دویم نمبر پیریډ دی پیریډ دا موږ ته شو کوي چې په دې اټم کې په دې الیمنت کې یا په دې کې به څومره دا وي فار ایگزامپل 2 پیریډ 3 پیریډ 4 که 2 پیریډ 2 بشي وي که 3 پیریډ 3 بشي نو لیتیم په لیتیم کې زموږ سره دا یو الیمنت دا یو اټم دی او په دې لیتیم اټم کې زموږ سره دلته دوه شیلونه دي په اولنی نمبر شیل کې زموږ سره څو الکترون راغلي دي په اولنی نمبر شیل کې زموږ سره دوه الکترون سو الکترون دي دوه الکترون دي نو په دې دویم نمبر شیل کې په دې کې ټوټل 3 الکترون دي په اولنی نمبر شیل کې دوه الکترون راغلو نو په لاس نمبر شیل کې یو الکترون پاتې شو چې یو الکترون پاتې شو دا اټامیک سټرکچر دی د اټامیک سټرکچر دی رچا د لیتیم ما لیتیم راوغستو نو چې کله می لیتیم راوغستو نو په لیتیم کې 3 الکترون دي او 3 پکې پروټون دي چې څومره الکترون وي هغومره به پروټون وي نو اوس دا لیتیم ما راغستی دی لیتیم لا زه انرژي ورکوم او چې زه ولا انرژي ورکوم نو زه دا الکترون ریموف کوم کوم الکترون ریموف کوم دا ویلنس الکترون ریموف کوم ویلنس الکترون څه ته وایي هغه الکترون ته وایي چې کوم پلاس نمبر شیل کې وي هغه الکترون ته موږ ویلنس الکترون وایو نو چې کله زه د دې الکترون ریموف کوم د دې د ریموف کولو د پارا موږ څومره انرژي د لیتیم اټم له ورکړې ده هغه انرژي ته موږ آینایزیشن انرژي وایو هغه انرژي ته به موږ آینایزیشن انرژي یا آینایزیشن پوتنشل ورته هم وایو نو چې کله د دې نه موږ الکترون ریموف کړو نو دې کې به دا پاتې شي دا نیوکلیس دی په دې کې به دا دوه الکترون پاتې شي ځکه هغه یو الکترون څه شو هغه یو الکترون خو ته موږ ریموف کړو نو چې یو الکترون ته موږ ریموف کړو په دې باندې به داسې پازیټیو چارج راشي او دغه پازیټیو چارج در سره وجه نه راغی دغه پازیټیو چارج د دې د وجه نه راغی چې زمونږ سره په نیوکلیس کې 3 پروټونو او په شیلونو کې 3 الکترونو نو موږ ته یو الکترون ریموف کړو نو چې یو الکترون هم ریموف کړو زه به داسې خبره وکړم چې په دې لیتیم کې 3 پروټونو ما ته پی ولیکو ان 3 پکې څو 3 پکې الکترونو خو د 3 الکترونو نه ما یو ریموف کړو اوس څو الکترون پاتې شو اټس مین 2 الکترونز پاتې شو چې 2 الکترون پاتې شو نو دا پروټون په دې الکترونو باندې څومره سیوا شو یو پی سیوا شي یو پی سیوا شو دا دوی او دا درې دي نو دا د دې نه یو سیوا نه دی نو ځکه ما په دې باندې 1 پازیټیو چارج جوړ او دا پازیټیو چارج پر سره وجه نه راغی دا پر پروټون دا وجه نه راغی ځکه پروټون په دې اټم کې په دې آینز کې اوس شي شو سیوا شو نو چې کله موږ د یو اټم نه الکترون ریموف کوو په هغه باندې پازیټیو چارج راځي خو چې کله موږ د یو اټم نه د یو الیمنت ته الکترون ریموف کوو او د دې د ریموف کولو د پاره چې موږ څومره انرژي ورکړې ده هغه انرژي د آینایزیشن انرژي او آینایزیشن پوتنشل اوس اولنۍ خبره موږ داسې وکړه چې لیتیم له موږ څه ورکړو انرژي ورکړه او د دې نه موږ الکترون ریموف کړو نو چې الکترون هم ترې ریموف کړو د دې نه کیټاین جوړ شو چې کیټاین ترې جوړ شو نو دې ته موږ څه ویل آینایزیشن انرژي ویل چې څومره انرژي دې له موږ ورکړه اوس زه بله خبره دلته کوم زموږ سره لیتیم دی دا په ټاپ نمبر باندې د هایدروجن نه علاوه په دې ګروپ کې نو د دې لیتیم اټامیک ریډیس د دې اټامیک ریډیس سره د لیتیم اټامیک ریډیس ته ال آی 1.55 انستروم دا د دې ریډیس ته اټامیک ریډیس دا انستروم د څه برابر دی یو انستروم برابر دی 10⁻⁻10 برابر نو دا لیتیم دا د لیتیم ریډیس دی نو چې د لیتیم ریډیس شو نو دا خبره ذهن کې کېده وای دا د لیتیم ریډیس دی موږ ډاون د ګروپ راځو نو چې کله ډاون د ګروپ راځو نو دا اټامیک چې کوم ریډیس دی د 1.15 د 1.55 انستروم نه 2.65 ته لاړو انستروم ته لاړو
اټس مین چې ډاون د ګروپ راځو زمونږ سره خو اټامیک سایز دا به داسې کېږي دا به انکریز کېږي اټامیک سایز به ولې انکریز کېږي اټامیک سایز به ځکه انکریز کېږي دلته اټامیک نمبر د لیتیم 3 و دلته اټامیک نمبر د سوډیم څه شو 11 شو اټس مین د نمبر اف پروټون ان د نمبر اف الکترونز یو شو پدې کې نو چې کله د نمبر اف پروټون ان د نمبر اف الکترونز یو کېږي د اټم سایز به څه کېږي غټي زمونږ سره سوډیم په څوم نمبر پیریډ کې دی په 3 نمبر پیریډ نو چې په 3 نمبر پیریډ کې دی نو د دې اټامیک سایز به نور هم غټیږي نو چې کله اټامیک سایز غټ شو نو زه به یو سمپل داسې خبره وکم چې ډاون د ګروپ راځو اټامیک سایز فار ایگزامپل دا زمونږ سره څه لیتیم د لیتیم سایز دومره دا لاندې راځو فار ایگزامپل دا سوډیم زه دلته بره لیکم نو چې شیلونه پکې سیوا کېږي نو چې کله شیلونه سیوا کېږي نو څه چل به وي د دې اټم سایز دومره ورکوټی اوس دومره سیوا مخکې اټامیک ریډیوس ورکوټی و اوس اټامیک ریډیوس سیوا شو دلته اټامیک ریډیوس کم دی دلته سیوا ولې ځکه چې دا سوډیم اټم دی نو په سوډیم اټم کې الکترون د نمبر اف الکترون ان د نمبر اف پروټون هم سیوا کېږي او د دې سره سره شیلونه هم سیوا کېږي نو چې شیل سیوا کېږي نو زمونږ سره به د اټم سایز داسې ورو غټیږي چې کله د اټم سایز ورو غټیږي د نیوکلیس نه به الکترون ورو داسې لرې ځي نو چې کله الکترون د نیوکلیس نه داسې لرې ځي نو د دقه الکترونو او د نیوکلیس په خپل منځ کې اټریکشن وي او د اټریکشن ولې وي ځکه په نیوکلیس باندې پازیټیو چارج دی او په الکترونو باندې نیگیټیو چارج دی نو چې کله موږ ډاون د ګروپ راځو زموږ سره اټامیک سایز داسې غټي نو چې کله اټامیک سایز غټيږي نو څه چل کېږي فار ایگزامپل دا زموږ سره فرانسیم دی د اټامیک سایز داسې غټ شو د ټولو نه غټ دی فار ایگزامپل دا د ټولو نه غټ اټامیک سایز دی په دې ګروپ کې د چا د فرانسیم نو څه چل کېږي په دې نیوکلیس کې پروټون وي یعنی پازیټیو چارج وي او دا الکترون وي نو دې الکترون او د دې پازیټیو چارج په خپل منځ کې اټریکشن وي دغه اټریکشن کمیږي نو چې کله اټریکشن کمیږي نو څه چل کېږي چې کله موږ ډاون د ګروپ راځو نو زمونږ سره آینایزیشن انرژي به څه کېږي کمیږي آینایزیشن انرژي به ولې کمیږي چې کله د اټم سایز ورکوټی وي یا د اټامیک ریډیوس ورکوټی وي یعنی اټامیک ریډیوس ډیپینډ کوي په اټامیک سایز باندې چې کله اټامیک سایز ورکوټی وي اټامیک ریډیوس ورکوټی وي نو چې کله اټامیک ریډیوس ورکوټی دی نو د یو اټم او د اټم کې چې کوم دننه الکترونز دي یعنی فار ایگزامپل دا اټمز دی په دې کې دا کوم الکترونز دي د دې الکترونو او د دې پروټونو په منځ کې اټریکشن فورس سترونګ وي چې کله اټامیک ریډیوس ورکوټي د اټم سایز ورکوټي نو د دې دوه په منځ کې فورس اف اټریکشن سیوا د الکترون او د پروټونو په منځ کې یعنی د نیوکلیس او د الکترونو په منځ کې د چې فورس اف اټریکشن سیوا دی نو دې له به موږ انرژي ډېر انتهایي سیوا ورکوو په نسبت د چا چې موږ کله ډاون د ګروپ راځو نو زه داسې ویلی شم چې آینایزیشن انرژي اف لیتیم از higher than francium because the atomic size of the lithium is so small but the atomic size of the francium is large اټامیک سایز اف د فرانسیم زموږ سره اټامیک سایز چې کوم دی د فرانسیم دا لارج دی نو د دې دوه په منځ کې چې کوم فورس اف اټریکشن دی د نیوکلیس اند د الکترونز نو څه چلوي دا کم دی چې فورس اف اټریکشن کم دی نو دا الکترون به موږ په اسانه باندې ریموو کولی شو چې کله ول موږ انرژي ورکوو دا الکترون به زموږ سره په اسانه باندې ریموو کیږي د دې ځای او زموږ سره به کیټاین جوړیږي نو زه داسې ویلی شم چې کله موږ ډاون د ګروپ راځو د اټم سایز غټیږي نو چې د کله د اټم سایز غټیږي نو زمونږ سره به آینایزیشن انرژي یا آینایزیشن پوټینشل دا به څه کېږي دا به کمیږي بیا دویم نمبر ګروپ ته زه راځم چې دویم نمبر ګروپ کې زمونږ سره څه چل کېږي چې کله دویم نمبر ګروپ ته زه راوړم دی خو وګورئ په دویم نمبر ګروپ کې زموږ سره په ټاپ نمبر څه شی بیریلیم دی میګنیشیم شو بیا کیلشیم دی بیا څه شی اس ار دی بیریم دی سټرانټیم بیریم شو نو پرس کا زه بیریلیم راواخلم دی بیریلیم هم سایز ورکوټی دی نو چې سایز یې ورکوټی دی ګورې دا خبره ذهن کې کېده وایي زموږ سره یو لیتیم ته مخامخ زموږ سره بیریلیم دی نو د لیتیم سایز غټ دی په نسبت د بیریلیم
ولې ځکه فار ایگزامپل دا زمونږ سره څه شی دی نیوکلیس دی او دا زمونږ سره داسې په شیلونو کې زمونږ سره الکترونز دي د دې لیتیم نه د بیریلیم سایز ولې ورکوټی دی او لیتیم ته ولې غټ دی دا خبره هم ذهن کې کېده وایي چې لیتیم ته ځکه غټ دی په لیتیم کې په نیوکلیس کې 3 پروټان دي او په بیریلیم کې چې کله موږ داسې په پیریاډک ټیبل کې راځو نو په نیوکلیس کې پروټان هم سیوا کېږي او هلته په شیلونو کې زموږ سره الکترون هم سیوا کېږي شیل کانسټنټ وي په سیم پیریډ کې نو چې کله په نیوکلیس کې پروټان سیوا کېږي او زموږ سره کم شیلز وي په دې کې الکترون سیوا کېږي نو د دې نیوکلیس او د دې الکترونو ترمنځ چې کوم فورس اف اټریکشن دی هغه به نور هم سترانګ کېږي نو چې کله فورس اف اټریکشن سترانګ کېږي نو څه وجه وي چې کله فورس اف اټریکشن سترانګ شو د ایټم دا سایز به داسې راټولېږي It means the atom size, the atom structure, the atom radius یعنی atomic radius دا به کمیږي نو چې کله atomic radius کمیږي څه چل کېږي د دغه اټم نه به اوس موږ الکترون ډېر په ګرانه باندې وواسو چې کله ول موږ انرژي ورکړو ځکه د دې نیوکلیس او د دې الکترونو په منځ کې چې کوم فورس اف اټریکشن دی دغه فورس اف اټریکشن سیوا شو چې فورس اف اټریکشن سیوا شو نو موږ به اوس دغه اټم لا څه چل کوو فار ایگزامپل دا بیریلیم ما راغستی دی او دې بیریلیم له زه انرژي ورکوم د دې نه الکترون ریموف کوم نو دا به په ګرانه باندې د دې نه الکترون ریموف کېږي ځکه د دې اټامیک سایز ورکوټی دی په نسبت د دې لیتیم ټیک شو بیا د دې سایز چې رچا سایز ورکوټی وي نو هغې له به موږ ډېره انرژي ورکوو چې الکترون ترې ریموف کوو بیا زمون سره سوډیم دی نو د سوډیم اټامیک سایز غټ دی په نسبت د چا د میګنیشیم ځکه چې زمون سره سوډیم ته مخامخ میګنیشیم دی نو چې کله داسې په پیریاډک ټیبل کې ځو میګنیشیم سایډ ته نو د سوډیم سایز چې کوم دی د سوډیم چې کوم اټامیک سټرکچر دی یا د سوډیم چې کوم اټامیک ریډیوس دی هغه څه شی دی غټ دی لارج دی په نسبت د چا په نسبت د دې میګنیشیم نو د سوډیم آینایزیشن انرژي یا آینایزیشن پوتنشل یا اټامیک سایز یا اټامیک ریډیوس سیوا دی په دې باندې نو اوس آینایزیشن انرژي په دې کې چې کله اټامیک ریډیوس سیوا شو آینایزیشن انرژي به کمه وي دلته اټامیک ریډیوس څه شی دی کم دی آینایزیشن انرژي به سیوا Ionization energy is inversely proportional to atomic size and atomic radius. چې کله atomic radius کم وو atomic size کم وو ionization energy به سیوا وي چې کله atomic size large وو نو ionization energy به زموږ سره سوي کم وي الټا ریلیشن نو زه سمپل داسې ویلی شم چې زموږ سره چې کوم ګروپ 1 ایلیمنٹ دی او زمون سره ګروپ 2 ایلیمنټس دي په دې دوانو کې د آینایزیشن انرژي ډیفرنس لري چې زمون سره کم ګروپ 1 ایلیمنٹ دي د دې اټامیک سایز غټ دی د دې اټامیک ریډیوس هم غټ دی په نسبت د چا د ګروپ 2 د ګروپ 2 اټامیک ریډیوس اټامیک سایز ورکوټی دی په نسبت د چا د ګروپ 1 نو زه داسې ویلی شم چې آینایزیشن انرژي اف ګروپ 1 ایلیمنٹ اس څه شی is smaller than the group 2 because the group 2 element the atomic size of the group 2 element is smaller than first group elements چې کوم first group elements دي د دې atomic size غټ دی په نسبت د دې atomic size څه چې ورکوټی دی د دې ځکه ionization energy سیوا ده او د first number group کمه ده د دې دوه په منځ کې ډیفرنس سمپل موږ دغه طرف ته راځو دی خو وګورئ ډیفرنس طرف ته وګورئ په دې ځای کې د لیتیم له موږ څومره انرژي ورکړه 520 کیجی پر مولم ورکړې وه دلته بیریلیم له موږ څومره ورکړه 1757.1 کیجی پر څومره ډیفرنس دی دا په 500 کې دی او دا څومره دی 1757 بیا دی خو وګورئ د دې دوانو د دې چې کوم اټامیک ریډیوس دی د لیتیم 1.55 انسټروم دی او د دې چې کوم اټامیک ریډیوس دی 1.12 انسټروم دی اټس مین چې دا ریډیوس دی کم دی او دا ریډیوس سیوا دی دا ډیفرنس هم شو د دې ریډیوس سیوا دی د دې کم دی د دې آینایزیشن انرژي کم نه ځکه چې د دې سایز غټ دی
د دې ايونايزيشن انرجي سیوا ده ځکه چې د دې اټامیک سټرکچر اټامیک ریډیوس ورکوټي دي چې کله ډاون د ګروپ راځو اوس موږ ډاون د ګروپ راشو نو زموږ سره 2.65 د سیزیم د لمن 376 kg پر مول موږ ډاون د ګروپ رالو د 520 نه 376 kg پر مول ته انرژي راولي it means atomic size increase شو چې atomic size increase شي انرژي به موږ کم ورکو دلته اوس وګوره دلته 1700 نه 965 ته راغله خو د دې نه سیوا کنه دلته 376 ده دلته 965.1 kg پر مول او دلته atomic radius 2.6 یعنی 2.65 angstrom دی او دلته atomic radius 2.24 angstrom دی it's mean چې atomic radius دلته ورګوډه ما تاسو ته دا خبره وکړه چې atomic structure atomic size atomic radius دا چې کله ورکوټه وینو څه چل وي ionization energy بس atomic radius atomic structure atomic size چې کله large وي نو څه چل وي زموږ سره به د هغه ionization energy سو کم وي لو وي دلته موږ دومره انرژي ورکړه دلته موږ دومره چې ډاون د ګروپ موږ راځو اټامیک سایز غټیږي چې اټامیک سایز غټیږي نو ايونايزيشن انرژي کمی خو کفرض کا اوس موږ داسې په پیریډ کې زو نو په پیریډ کې بس چل کې په پیریډ کې اټامیک سایز ورکوټه کیږي نو چې کله اټامیک سایز ورکوټه کیږي ايونايزيشن انرژي بنوي هاي دی एग्जांपल ته ګورئ دا فرست نمبر الیمنٹ موږ راغسته به میګنیشیم راغسته چې کله موږ دی له انرژي ورکو د دې نه یو الکترون ریموف کو د دې د ریموف کولو د پاره موږ دومره انرژي اغستره 494 kg پر مول اغستره یعنی دومره انرژي ولا موږ ورکړه بیا میګنیشیم نه که میګنیشیم لا موږ انرژي ورکو نو د دې نه هم یو الکترون ریموف کو د دې نه هم موږ الکترون ریموف کو یعنی دا فرست ګروپ الیمنٹ او دا سیکنډ ګروپ الیمنٹ نو د دې 737.7 kg پر مول دومره انرژي ورکړه دلته دومره ورکړه دلته سره دا انرژي سیوا هم دغه خبره بیا که میګنیشیم نه موږ بیا میګنیشیم آینز جوړ شو میګنیشیم آینز نه موږ بیا انرژي ورکو نو چې بیا انرژي ورکو نو بل الکترون به تر موف کو چې بل الکترون تر موف کو نو زموږ سره به انرژي نور هم سیوا کی په دې ځای کې یو خبره مخې ته راغله چې کله موږ میګنیشیم لا انرژي ورکو دومره انرژي ورکو چې راغه موږ الکترون ریموف کو خو موږ کم الکترون ریموف کو موږ ته فرست الکترون ریموف کو موږ ته فرست اولنې الکترون چې کله یو اټم وي او داغه موږ الکترون ریموف کو اټم یا ګروپ اپ اټم وي او داغه نه فرست الکترون موږ ریموف کو دغه ریموف کولو د پاره چې څومره انرژي پکار ده هغه انرژي ته فرست ايونايزيشن انرژي ځکه او ته فرست ايونايزيشن انرژي وایو چې زمون سره موږ فرست الکترون موږ ریموف کو بیا که فرض کا اوس موږ یو الکترون ریموف کو اوس موږ بل الکترون ریموف کو نو چې بل الکترون ریموف کو دا خبره ذهن کې کیدوي چې فرست ايونايزيشن انرژي بسوي کمی وي په نسبت د سیکنډ ايونايزيشن انرژي بیکاز چې کله موږ د دې نه یو الکترون ریموف کو نو چې کله الکترون ریموف کو پوزټیو چارج سیوا شو سیوانه شو پوزټیو چارج سیوا شو نو چې کله پوزټیو چارج سیوا کیږي د نیوکلیس هول په الکترون باندې سیوا کیږي یعنی د نیوکلیس او د الکترون چې کوم فورس اف اټریکشن دی دا به دوه په خپل منځ کې سترونګ شي سیوا شي نو چې کله سیوا شي څه چل وي د دغه اټم نه بیا دویم الکترون موږ په ګرانه باندې وباسو یعنی سیکنډ ايونايزيشن انرژي به سیوای په نسبت د چا د فرست ايونايزيشن انرژي سیکنډ ايونايزيشن انرژي به موږ څه ته وایو هغه انرژي چې کله موږ د یو الیمنٹ نه یا ګروپ اف اټم نه یا اټم نه موږ څه کوو دویم الکترون وباسو یعنی سیکنډ الکترون وباسو او دا هغه الکترون د وباسلو د لپاره چې څومره انرژي پکاروا هغه ته موږ سیکنډ ايونايزيشن انرژي به third and so on first ionization energy is less than second and second ionization energy is less than third and so on due to nuclear charge ځکه چې په دې second ionization energy کې nuclear charge سیوا کیږي چې nuclear charge سیوا کیږي force of attraction به سیوا کیږي نو چې force of attraction سیوا شو نو زموږ سره ionization energy سیوا کیږي په دې دوه په منځ کې ډیفرنس او چې د ګروپ 1 چې کوم الیمنټ سو داغه انرژي کم او ايونايزيشن انرژي یا ايونايزيشن پوتنشل کم او د ګروپ 2 چې کوم الیمنټ داغه ايونايزيشن انرژي
سیوا وه. ولې سیوا وه؟ ځکه چې په دې کې نیوکلیس کې چې کوم پروټان و نو هغه کوم په دې په نیوکلیس کې چې کوم پروټان و هغه سیوا شو او ورسره الکترون هم سیوا شو. نو د دواړو په منځ کې فورس اف اټریکشن سیوا شو. په ګروپ 2 ایلیمنټس کې نو دې وجه نه د ګروپ 2 چې څومره ایلیمنټس دي دغه آینایزیشن انرژي سیوا ده په نسبت د چا د ګروپ 1. اوس پکې یو څو پوینټونه پکې داسې دي دا ډېر زیات اهم دي چې کله موږ په پیریاډک ټیبل کې ځو د لیفټ نه رائټ سایډ ته نو چې لیفټ نه رائټ سایډ طرف ته ځو اټس مین په پیریډ کې ځو نو چې کله په پیریډ کې ځو نو زموږ سره به اټامیک سایز څه کېږي اټامیک سایز به ډیکریز کېږي. اټامیک سایز به ډیکریز کېږي یعنی د اټم چې کوم سایز دی هغه به ورکوټی کېږي. اولنۍ خبره. دویمه خبره داسې ده چې کله د اټم سایز ورکوټی کېږي د دې سره سره به اټامیک ریډیس هم ورکوټی کېږي. اټامیک ریډیس هم ورکوټی کېږي. چې کله اټامیک ریډیس ورکوټی کېږي نو آینایزیشن انرژي او آینایزیشن پوټینشل به سیوا کېږي. بیا که فرض که موږ په پیریډ کې ځو نو چې کله د لیفټ نه رائټ طرف ته ځو نو اټامیک ریډیس اټامیک سایز دا خو سمال شو آینایزیشن انرژي خو سیوا شوه خو د دې سره سره زموږ سره به څه چل کېږي ډینسټي به هم سیوا کېږي. څه به سیوا کېږي ډینسټي به هم انکریز کېږي. چې کله موږ د لیفټ نه رائټ طرف ته ځو اټس مین د فرست نمبر ګروپ نه سیکنډ نمبر ګروپ ته اوړو نو د سیکنډ نمبر ګروپ چې کم ماس ته کم ډینسټي دا به سیوا کېږي. بل خبره داسې ده چې زموږ سره الکتروپازیټیو یعنی الکتروپازیټیویټي به هم زموږ سره څه چل کېږي هغه به کمیږي. ځکه چې زموږ سره په دې سایډ کې د پیریاډ ټیبل په لیفټ سایډ باندې زموږ سره میټل موجود دي او میټل زموږ سره الکتروپازیټیو دي. نو چې کله دا په پیریاډ کې داسې زو تھرډ پیریاډ 4 5 پیریاډ نمبر 3 وي خو ایلیمنٹ 4 ایلیمنٹ 5 ایلیمنٹ لکه پیریاډ کانسټنټ وي خو ایلیمنٹ موږ چینج کوو ګروپ چینج کوو. نو چې ګروپ چینج کوو موږ 5 نمبر ته لاړ شو 6 نمبر ته لاړ شو نو هلته خو الکتروپازیټیوټي نشته ځکه الکتروپازیټیوټي خو د میټل سره وي. اټس مین چې میټل الکتروپازیټیو وي نان میټل خو الکترونیګیټیو وي. نو الکتروپازیټیو کریکټر یعنی الکتروپازیټیوټي به کمیږي. الکتروپازیټیو کریکټر به څه کېږي کمیږي. بیا بل خبره دا هم ده که فرض که موږ په پیریاډک ټیبل کې د لیفټ نه رائټ طرف ته ځو چې زموږ سره الکتروپازیټیوټي کمیږي یعنی لاس اف الکترون کمیږي نو اوس لاس اف الکترون به نه کېږي زیات. چې کوم موږ رائټ طرف ته ځو نو هلته خو نان میټل دي او نان میټل څه کوي الکترون نه لاس کوي هغه الکترون ګین کوي. د هغه الکترونیګیټیوټي سیوا ده یعنی الکتروپازیټیوټي دغه کمه ده. نو چې الکتروپازیټیوټي کمه ده نو الکترونیګیټیوټي د الکتروپازیټیوټي الټا الکترونیګیټیوټي ده. نو الکترونیګیټیوټي دغه سیوا ده نو هغه الکترون اکسپټ کوي. نو چې الکترون اکسپټ کوي نو هغه ته الکترونیګیټیو کریکټر وایي. نو الکتروپازیټیو کریکټر کمیږي الکترونیګیټیو کریکټر څه کېږي سیوا کېږي. بیکاز ځکه چې میټل ختمیږي نان میټل سټارټ کېږي. بل خبره پکې دا هم ده که فرض که موږ په سیم پیریډ کې د لیفټ نه رائټ سایډ طرف ته ځو په پیریاډک ټیبل کې نو زموږ سره کنډکټیویټي هم کمیږي. کنډکټیویټي ځکه کمیږي چې زموږ سره آل میټل چې کوم دي زموږ سره څومره میټل دي دا ګوډ کنډکټر اف هیټ ان الکتریسيټي. خو که فرض کا موږ په پیریاډک ټیبل کې رائټ طرف ته لاړ شو نو چې رائټ طرف ته موږ په پیریاډک ټیبل کې ځو نو په پیریاډک ټیبل کې خو رائټ طرف ته زموږ سره نان میټل دي او نان میټل څه شي دي bad conductor of electricity. نو ځکه داسې وایم چې موږ په پیریډ کې د لیفټ نه رائټ طرف ته ځو نو کنډکټیویټي کمیږي. کنډکټیویټي هم کمیږي او زموږ سره آینایزیشن پاور چې کوم دی داسې کېږي داسې واقعي یعنی آینایزیشن پاور مینز چې کله موږ دی له انرژي ورکو نو چې کله ولا انرژي ورکو نو زموږ سره دا کم آینایزیشن انرژي ده دا به زموږ سره څه کېږي په رائټ سایډ کې به زموږ سره سیوا کېږي. بله خبره دا ده چې زموږ سره دې سایډ ته څه دي ریډیوسینګ ایجنټ دي. نو ریډیوسینګ ایجنټ دي نو د دې ریډیوسینګ ایجنټ یعنی ریډیوسینګ پاور به هم کمي چې کله موږ د لیفټ نه رائټ طرف ته ځو نو ریډیوسینګ پاور به څه کېږي کمیږي. دا پکې ډېر زیات اهم پوینټونه د ځان سره یاد ساتئ.